چې سربیا دا د سربیا تللی دي په رومانیا کې 15 کسانو قزاقانو 15 کسان یرغمال کړي دي د یو کس په سر باندې 10,000 یورو غواړي د یو کس په سر باندې 10,000 یورو غواړي چې داغه نه پاکستاني 11 لک روپۍ جوړيږي دا غریبانان خو د لوګي نه دي نو موږ قزاقانو لا پیسې د کوم را پیدا کوو زمونږ د پاکستان حکمرانانو ته صدر ته چیف اف آرمی سټاف ته وزیر داخله ته او د پاکستان امبیسی ته او د رومانیا امبیسی ته پرزور مطالبه کوو او احتجاج کوو چې زمونږ دا خبره زر تر زره په بین الاقوامي سطح باندې حل کړی شي. دا ټول زنانه راغلي دي دا ټول زموږ بچي دي زما پکې وراره دی شمشیر علي دا ټول زما بچي دي د سوات بچي دي د پاکستان بچي دي پوه شوې زموږ ټول یو غم درد دی دا زما خویندې میندې دي او د دې دا اواز چې دی دا به هیڅ حکمرانو ته ورسوئ بیس حکمرانانو ته ورسوئ چې دا حکمرانان راویښ شي او په دې 15 خاندانونو باندې په 15 خاندانونو باندې په دې 15 کورمو باندې پوه شوې په دې باندې باران خدای پاک کوي خو دې خپل ذریعہ جوړه کړي د دې انټيليجنسي د دې خپل دغه انټرپولي دې خپل کاروي وکړي او د سفارتخانې نه وزیر داخله نه وزیر اعظم نه چیف اف آرمی سټاف نه د ټولو واکمنو نه زه دا مطالبه پرزور مطالبه کوم چې دې د خدای لپاره راویښ شي او وسوات باندې همیشه قهري وسوات باندې همیشه قهري نن په موږ باندې دا راغله ده نو مهرباني وکړئ موږ به صبر کوو د خدای نه سوال کوو استادو نه هم دا سوال کوو تاسو خدای پاک کې نوري د دې لپاره چې تاسو په دې کوڅو ناس یې نو دا یوازې د حکومت کول نه دي د مظلوم اواز چې دی هغه رسول غواړي د مظلوم اواز چې دی هغه هر دغه رسول غواړي نو خدای پاک وسه نو تاسو کوي عمر رضی الله عنه وی کدا د دلاو د فرات په دغه باندې یو سپه د لوګي مړ شو د تندې مړ شو خدای پاک وسه زمانه تاسو کوي نن زما 15 بچي 15 بچي د سواد بچي د خاندان بچي هغه یې غمال دي هغه ته بیا ډوړې ملاويږي یا بدنه ملاويږي هغه ته په بلستان ملاويږي یا بدنه ملاويږي هغه ته په تلوي ملاويږي یا بدنه ملاويږي نن دا ټول بچي نن څه شاندیر غمال دي دا خاندان چې دا ټول خاندان د دې په غم کې څه جنما زما ټول زما بچي دي او عبد الجبار پټواري دا پرستانو کومه او دې حکمران پر دا پرزور مطالبه کومه او احتجاج کومه چې دې خدای لپاره راشي او د دې بچو باندې د رحم وکي او په خپل ځان دې رحم وکي دا خدای پاک په دې ته پوس کوي چې ته په دنیا کې ما بادشاہ کړې وې ته چې په پارلمان سټاف وي وزیر اعظم وي وزیر داخله وي تا ما اختیار درکړو تا په اختیار کې څه استعمال کړی دي تا د مظلوم د لپاره څه کړی دي د مظلوم आवाज خو الله پاک اوري واشته زما आवाज د خدای پاک ورسوي او خدای پاک دې لا کسان په صحتمند طریقه باندې رازات کی چې دې څه دوک درد ونه رسوي هلته هغه وایي یو کس نه 10,000 یورو غواړي 10,000 یورو غواړي تقریبا 11-12 لک روپۍ جوړیږي نو دا ماشومان چې دي دا کورنۍ چې دي غفور خان صاحب